کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې کړه، خوله وله راټوله کړه، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم کړه. کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي. او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي، د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړی شي کنه نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري، دې روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روان یو ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ول لاس راوکاږه سترګې ورله پټې کړه. حدیث مبارک کې راځي ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمار و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې لورغه چې پوښتنې لورغه خپل خپلوان بچي او خزه غیر چاپیره ټول ناستو دغه حالت د ځان کدنو سخت پیوا. نو کله چې داغه نه روح اوته خلک پوه نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دستر ګلاس راوکاږه د سترګې ورله پټې کړې. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کله چې روح قبض کړی شي نو دا نظر هغه ته ګوري ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کیږي. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړه نو فزج الناس، خلکو شور وکړو، جړاګانې شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمہ خو وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تدعوا على انفسکم الا بخیر، په دې ټایم کې ځان ته خیری مه کوئ، بدې ردې مه وایئ، بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو، د خیر خبره کوئ، ځان ته خیری مه کوئ. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون، تاسو چې دا کومې خبرې په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتې امین وایي. نو ډېر کله ته په غمونو کې موږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي، ما برباده کړي، ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي خو په دې باندې ګوره فرشتې امین وایي، دې باندې فرشتې امین وایي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطې خبرې مه کوئ، تاسو په دې خبرو باندې فرشتې امین وایي. بیا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها بیبي وه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها، دی ویل زما د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېره مینه وه، د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه، دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو. د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه چې کله بیمار شو که نه د دې ام سلمہ رضی الله تعالی عنه ویل بیا الله دې دې سکینه خو که څه شو په ده به زه داسې ژړا کوم چې تاریخ به یاد ساتي، زه به د خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې ژړا به پسې کوم. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي که نه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایئ او صبر کوئ، صبر. نو چې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما زه ژړا کوم، نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ السلام فرمایلی صبر کوئ، صبر کوئ، انا لله و انا الیه راجعون وایئ. بما په دغه ټایم کې دغه کلمه وویله انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه مې وویله او دا مې وویل چې الله ماله د دې نه بهتر راکړي. نبي علیه السلام فرمایلي چې انا لله و انا الیه راجعون وایه او دا دعا کوله الله چې ما ته د دې نه څه راکړه، ښایسته او غوره راکړه. دا مې وویل خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمہ غونته خاوند به ما ته چېرته میلو شي. د نبي علیه السلام حدیث مبارک دا خو مې وویل چې الله ما ته د ده نه غوره راکړه، خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمہ غونته خاوند به ما ته چېرته میلاویږي. خو بس د نبي علیه السلام حدیث او ما پې عمل وکړه. وی وخت تېر نه وسه خو ده پس ما ته د نبي علیه الصلوۃ والسلام رشته راغله، د نبی علیہ السلام رشته راله چې ام سلمہ که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. وی ما ولیدل چې د ابو سلمہ نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات غوره او بهتر خاوند ما ته الله نصیب کړو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی، د دواړو جهانو سردار دی. نو د دې وجې نه چې تکلیف راغی، مصیبت راغی، صبر کوه او انا لله و انا الیه راجعون وایه، او چې کله دې صبر وکړه څه بدله به درته میلاویږي. الله تبارک وتعالی دا غي بدله ذکر کړی کنه ان الله مع الصابرین، الله د صبرناکو ملګری دی. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې زه دې ملګری یم، د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې دا عمل دې وکړو ملګری دې زه یم، بلکې د صبر متعلق دا ویلي چې صبر دې وکړو زه دې ملګری یم. نو چې الله دې ملګری شي نو پاتې څه شو، یا کمې داسې شي راغی. نو مصیبت پر راځي، غم پر راځي، تکلیف پر راځي، خو څه به وایي انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر به کوئ.